مخکې ورځو کې یو ملګري راته خبره کوله وی په امریکا کې هغه په امریکا کې یو کس دی هغه اوسېږي 14-15 سالي وی شو وی هغه خبره کوله چې زما هغه کور چې دی نو هغه چونکې ځنګل سره نږدې دی نو هلته کې چې تا کره څه ځناور یا راشي نو د هغې خپل ډپارټمنټ دی نو هغې ته به ته خبر ولیږې چې یاره مونږ کره دا پلان کې ځناور راغلی دی نو هغې به فورا راشي هغه ځناور چې دی نو هغه به هلته کې پس کې پنجره وغیره کې ګیر کړي هغه به بوځي وی ما رسه د پاره چې دی نو هغې ته رنګ مې ورته وکړو او هغې چې څنګه راغله هغه ځناور د پاره هغې کوشش وکړو خو هغه ځناور ورته میلو نه شو پته نه لګي واپس ځنګل ته تللی ورسه چل چې شوی نو وی مونږ کره داسې یو د بجلۍ او دغه ځای و په هغې کې داسې یو ډبې غوندې و خالي هغه ډبې کې چې دی نو هغه یو چتې و یا مرغۍ وه هغې پکې جال اچولې وه وی ما ورته وویل چې یاره دا زمونږ د ضرورت ځای دی او زمونږ د استعمال ځای دی او د دې ځای کې مونږ اکثر د بجلۍ د سیسټم کې څه مسله راشي نو هغه مونږ راشو نو په دې کې دلته کې سیټ کوو نو که زه د دې دا جاله دلته نه لرې کړم نو څنګه به ما ته وایي چې خبردار ګورې دا جاله د دلته نه لرې نه کې که دا جاله تا د دلته نه لرې کړه نو څومره جرمانه یې یاده کړه څونه قید یاد کړه چې ګورې تا ته به دغه سزا میلاویږي د خپلو ځناورو مغې دومره خیال ساتي بیا یې راته ووې چې دا ته اله لرکولی شي اله چې کله دغه مرغۍ چې دا د جالې ته دا به ته څارې چې کم از کم 3 کاله دا د خپلې جالې ته رانشي نو بیا ته د دې دا جال روانولی شي د خپلو ځناورو دپاره هم قانون جوړ کړی دی زموږ مسلمانان په فلسطین کې څونه شهیدان شو او څومره مسلمانان چې کوم دي هلته کې ورځ تر ورځه چې ګورې هلته کې نو څومره شهیدان کیږي خو زمونږ هغې سره د دې انسانانو قدر نشي او د خپل ملک د ځناورو هم هغې سره قدر دی چې هغې ته به څه ویم نه کور به وله نه روانې